زن یم مین خو پتا ډېر قاعده یو زن یم مین خو پتا ډېر قاعده هر څوک درته د سره مال ډېر قاعده هر څوک درته د سره مال ډېر قاعده یو زن یم مین خو پتا ډېر قاعده یو زن یم مین خو پتا ډېر قاعده هر څوک درته د سره مال ډېر قاعده هر څوک درته د سره مال ډېر قاعده تر اوسه دې د شر خبره ونکړه کر کولتا تر اوسه دې د شر خبره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه محترم خیر برابر مولوی صاحب ښه جوړ برابر طبیعت څه ده؟ الحمدلله تاسو یې د شنو خوندور یې؟ خیر ده الحمدلله. مولوی صاحب تاسو څه نوم ده؟ خپل تعارف لږ څه راته وکړئ. ته انجینر صاحب یې؟ نه زه انجینر نه یم. ته څوک یې محترمه؟ زه بیا خپل تعارف ته کوم کنه کلکشن تاسو تعارف ورته وکړئ نو ډیره مننه وي. زه هغه یم د عبدالرحمن مدني صاحب یم. عبدالرحمن مدني. اوکې. زه اشفاق یم. اشفاق محترمه شه طبیعت څه ده خوندور یې؟ خیر ده الحمدلله. مولوی صاحب تاسو کومې علاقې یوئ؟ موږ خو محترمه د هغه یو د هغه ولسوالي نه د نازیار ولسوالي. ښه ماشاءالله ډېره بهتره خبره ده. مولوي صاحب یو تپوس مې کول لږ څه دی که پام پوهه کوئ نو ډېره مننه مو وي. نو خوشحاله اوسئ چې مطرح شي ته. مولوي صاحب د آیین او جمهوریت کې څه فرق ده؟ نو آیین او جمهوریت خو دا خو د مفتیانو خبره هم د هغه د غټو مفتیانو ته سړی مراجعه وکړي د هغې نه سړی معلومات حاصل کړي نو دا به بیا ډېره بهتره خبره وي. خو زه خو دا وایم که نه چې د جمهوریت دا هېڅ فرق هم نشته دی. دا داسې چې څوک په دې کې یو تبدیلي راولي یو غصب راولي نو زه یم چې دا به د ده یو تمدلي وي دا به د ده ناپوهي چې دی پکې فرق راولي. ولې ورته نو مولوي صاحب چې اول خبره دې وکړله چې مفتیانو طرف ته سړی مراجعات وکړي نو دا د مفتیانو خبره ده. نو بل طرف ته یې چې که څوک فرق پکې کوي نو دا هغې که مقلد و نو دا خو تو خپلې خبرې کې تازات معلومیږي. نو محترمه دا داسې کیسه ده که نه چې لکه اوس جمهوریت خو یو اصطلاحي معنا لري په اصطلاح کې ورته جمهوریت وایي. نور بیا په داخل کې د کوم دوی کم قانون ټاکلی دی دوی دې ته آیین وایي. په دې کې بیا بعضې د اسلام قوانین ورته کړي دي د خلکو د خطا ایستلو دپاره. نو دا د دوی چې کوم د آیین ټاکلی دی دا د جمهوریت یو په داخل کې د دوی د پیسو کولو یو هغه د احکام تجارتي دي د دوی دا مولوي صاحب په آیین کې کوم قانون هغه کفري ده؟ په آیین کې په آیین کې دا کفري دی چې د دوی کوم اختیار دی په آیین کې دا د اکثریت باندې دی په عوامو باندې دی په هغه باندې په فیصله کوي. دا په آیین کې په کوم ځای کې لیکلي په کومه صفحه باندې لیکلي دي آیین مو مخې ته کولاو ده که تاسو لږ شانتې وضاحت ورته وکړئ زه به صفحه راوړم زه به یې وکړم چې دا خبره په کوم ځای کې لیکلې یې. نو محترمه اول خو زه په غرونو کې ناست یم ولې ما سره دومره نه کتابونه شته چې زه تا ته ما کتابونه کتلي وایي خیر درته بیا کتابونو ته مراجعه وکړه کتابونه وګوره. موږ خو دغه دورې تېرې دي د شیخ علي صاحب ته دوره واوره د هغوی دورې چې کوم اورېدل. مولوي صاحب شیخ علي صاحب خو نه قرآن ده نه حدیث ته نه اجماع امت ته نه قیاس شرعي ده نه مجتهد دی موږ چې هغې خبره موږ دلیل وګرځوو بغیر د مطالبې د دلیل نه. نو شیخ علي صاحب موږ بغیر د مطالبې د دلیل نه حجت نشو ګرځوای که نه خپل ژوند دې پوره. نو هغه چې بس کوم دلیل د قرآن او د حدیثو نه کوم دلیل راوړي دي په هغه باندې موږ تګلاره تېروو. کوم مولوي صاحب د شیخ علي مفتي صاحب دا ځون ته یو مسلک ده یا ځون ته یو مذهب ده
دې وجه کې لشکي غرد وځي چې دا څه نظریه ولا سړای دا زون ته یو مسلک لري زون ته یو مذهب لري څه لري زون ته نو ولې تا ته نظریه نه ده معلومه چې کومه نظریه لري؟ نه مو ته نه ده معلومه زه یې نه پېژنم. مې پېژنم خو بس د حسني نه فارغ و دیوبند سره د دیوبند چې کوم علما وو د هغوی سره تعلق درلودلو او د هغه نه فارغ د اهل سنت والجماعت یو جهید عالم و حق پرست عالم و بس شهادت وزن ورث. مولوي صاحب علماء دیوبند خو دا موقف نه ده. علماء دیوبند خو موقف ډېر ظاهر ښکاره موقف ته په دې باره کې نو ته اوس د کوم طرف نه یې مطلب د جمهوریت نه یې یا د جمهوریت فضاد یې؟ زه صرف تونه مولوي صاحب تپوس کوم تو نن په مولانا صاحب د ابی ابن سلول سره د قیاس په وکړه په یو ګروپ کې تو ابی ابن سلول وینا جوړ کړ نعوذ بالله من ذلک. مو تپوس دا کوال چې تاسو تعین او د جمهوریت معلومات شته که نشته که صرف قیاس کار خو د مجتهد د چې هغه به قیاس شرعي کوي. محترمه ته وایي چې دا نتیجان ته دا به چې دا به ډېره ښه بهتري ځکه دا مفرد به نه کېږي نور به آخر به څه معلومات وکړي. هېڅ خبره نه ده. مو صرف دا یو تپوس کوال مولوي صاحب اخر د محترمه لکه دا خو دا ما مثال په دې خاطر باندې ورکړو چې ګوره څوک جمهوریت ته اسلام وایي او د اسلام نوم اخلي هغه ته خلافت وایي او مطلب داسې تنازل کوي دغه بیا څه کم مثال دی. نو اوس زمانې دغه خلک دي که نه نو ته بیا خیر ته مثال وګوره نو هغوی به دغه فکرونه کول که نه چې د اسلام په جمع کې به وو د صحابه کرامو په صف کې به ولو دا دوی د کوم په چاپ صف کې ولاړ دي د اولیا شیطان په ډله کې. مولوي صاحب یوه خبره به ته وکړه بالکل د صحابه کرامو په صف کې به صحابه کرامو به د هغې لسونه نه چپي کول که نه به هغې نه غړې وخوستلې چې تاسې موږ تر نږدې شویا. مولانا صاحب خو چې د کوم خلک په خلافت کې لګیا دي خلافت یې واسطه ده دغه خلک خو د مولانا صاحب لسونه چپي کوي یا مولانا صاحب د دوی لسونه چپي کوي. نو زه خو وایم چې که به دا قیاس غلط وي که په دې قیاس باندې ته خپله مفي وغواړې یقینا ته مجتهد نه یې. مولوي صاحب چې ته قیاس وکړه که مجتهد وې اجتهاد د اصول به زه ته بیان که شاه ولی الله رحمه الله په عجدالجید کې بیان کړي دي که هغې باندې ته پوره وي چې به تو تقلید شروع کړو. محترمه ته به دا دی چې ته به په یاد دارالفتا کې ناست یا به په شاید داسې لږ لږ د دې د جمهوریت هغه ویلي وي خیر تاسو به بیا یو مفتي مخامخ وو هغه به خیر ته تعلیق کړي ته حق درکړي. خو بله خبره ده چې لکه مطلب دوی د اولیا او شیطان ډله مضبوطه کړې ده او که نه دا جواب راکړه. ګوره مولوي صاحب ته زه لږ شانتې د شاه خالد مفتي د نظریاتو وویل چې د علماء دیوبند نظریه یې وه. اوس د علماء دیوبند په کتابونو شانت باندې به لږ شانتې روشنایي وچوو چې آیا دا د علماء دیوبند نظریه دوکه یا نه دو. مونږ دیوبند چې کوم هغه علما دي چې هغه حق پرسته علما دي د قرآن کریم او د حدیثو نرم د اجماع او د قیاس د هغوی چې کوم مطابق او حق پرسته اچھا هغه د مولوي صاحب صحیح شوه یو سړی چې د کوم د جمهوریت ودرګه په جمهوریت په باره کې چې دوی کومه بلدستي کوي یا مطلب د دوی جمهوریت ته اسلام وایي یا د دې نه حفاظت کوي یا دې ته ښه نوم ورکوي نو هغه ښې ته بیا په خپله سوچ و فکر وکړه د شیخ رحیم الله صاحب چې کوم بیانونه کړي دي مولوي صاحب بس پوه شوم ته په خبره باندې. خو اوس په علماء دیوبند کې فقیه الامت حضرت اقدس مفتی محمود الحسن گنگوهی رحمه الله چې فتاوا محمودیه یې لیکل یې دا څرنګه شخصیت ته حق پرسته شخصیت ته د تاسو په نظر کې که نه ده؟ هغوی ته موږ په خپل د احترام لرو ته څه ذکر کوې مطلب څه چې څه نه خو هسې ته د حق پرسته ګڼې که حق پرسته یې نه ګڼې. نو محمود الحسن دغه چې کوم د دیوبند څومره علما دي هغوی موږ ټولو ته احترام لرو هغوی قدر کوو هغوی پرې ویاړو خو په هر حال لکه اوس په اوس موجوده حالات کې کوم علما دي د هغوی چې کومه مسله ده دا زموږ د سترګو وړاندې را خاطر شوي دي. مولوي صاحب موجوده علما خو د موږ مخې ته څه حیثیت نه لري که نه موږ حیثیت موږ نظر ته هغه خلک حیثیت لري چې هغه مخکې تېر شوي دي هغې موږ ته ترجماني کړې دو د خنفیت د مسلک تشریح ورته کړې دو. کوم خلک نه روان د 1857 جنګ آزادۍ نه بعد چې کوم خلک را روان دي خو هغه خلک په معتبر وي موږ دې پوره که نه وي معتبره. څه خبره بیا وکړه ته آیا چې د 1857 جنګ آزادي چې کوم خلکو لړاو کړی دو هغې نه وروسته چې کوم خلک روان دي موږ ته د حنفیت تشریح کړی دو د حنفیت وضاحت یې ورته کړې ده. هغه خلک په معتبر وي موږ ته که د نن زمانې پنځه کسر چک شي وایي چې زه داسې لوی علما صاحب یا زه لوی داسې مجتهد صاحب یا که نن زمانې کس په موږ ته معتبر وي.
دا به داسې ووایو که نه چې اوس داسې خلک دي هغوی ته ښه ده په خپل ځای باندې احترام لرو د هغوی قدر کوو هغوی معتبر هم دي خو داسې ده چې اوس لکه داسې خو چې شاه بخاري رحمه الله د ډېر په مخکې زمانه کې تېر شوی دی دا داسې غرض علما مخکې تېر شوي دي چې دوی په کتابونو کې خامخا داسې خطایانې او داسې شیونه موجود دي مولوي صاحب د مخکې علماو کتابونو ته تاسو دغه نسبت کوئ چې په هغې کې خطایانې موجودې دي نو د نن زمانې شه خالد مفتي صاحب هغې په زبان کې یا په هغې په کتاب کې غلطي نشي موجودېدله چې د کومه خبره تاسې کوئ چې هغې په کتابونو کې غلطیانې موجودې دي نن موږ دغه خبره درته کوو چې د تاسو کوم کتابونه پیش کوئ په دې ټوله کې غلطیانې موجودې دي نو دا خو الله بندانو هو جمهوریت خو صریح کفر دی که اسلام په تضاد دی څرنګه صریح کفر دی پاکستان جمهوریت صریح کفر ده بالکل دلیل په پیش کوي په صراحت په کفر باندې کفر د پوره دلیل قطعی ضروری وي قطعی وان تطيع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله یک امر کچیره ته د ډېرو خلکو باندې مطابق گمراه کی دا دا جمهوریت کې په اکثریت باندې فیصله کیږي په لکه مطلب سل سړي او سل خزي دا برابر دي مطلب دا چا ویلي دي چې سل ښځې او سل سړي دا یو برابر دي مولوي صاحب دا چا ویلي دي په شریعت کې مولوي صاحب امو خبره ورواوسه په شریعت کې ښځه سړی چا سره برابر کړي دي چې تو د شریعت حصہ درکوي میراث ته تقسیموي تو ته د دوی ښځې حصہ یې ورور ته ورکوي هلته کې بیا ښځه سړی ویلي یو برابر نه دي سره جمهوریت پرېږده سړیه میراث خو مسله مې درته وکړله ته یې دلته په جمهوریت کې یو برابر کوې په میراث کې هلته یو برابر نه کوي دا خو بېرته سبب په میراث باندې په دین باندې به اعتراض وکړي مولوي صاحب زه تو ته د دین خبره کوم که نه زه تو ته د دین خبره کوم چې تو ته کله په د پلور په جایداد کې حصہ ملویږي میراث تو ته میراث ملویږي د پلور ولې تو ته د دوی خوند یې حصہ یو ورور ته ملویږي نو دلته کې ته یې چې په دین کې ښځه او سړی یو برابر دي نو هلته کې به په میراث کې چې تو ته کله حصہ ملویږي هلته کې تو نه دین هیر شي بیا چې یو ورور دی یو ورور یو خور یو برابر کې سره هلته کې خو دوی خوند دي ته حصہ د یو ورور ملویږي ورته دا خبره ده چې اوس داسې مسله ته یو د دین مسله نه لاره یو د جمهوریت مسله په دا باندې کیاس کوي مولوي صاحب ته د کفر مولوي صاحب دا د ښځې نه یم د ښځې هم دوی څه شته هغه د خاوند طرف نه مهر دی بل دی چې کوم د پلار د طرف نه باندې به حصې شوي دا د جمهوریت چې کومه مسله ده په دې باندې د فیصلو حکم دې کې د اختیار دا د عوامو سره دی شاه مولوي صاحب بس یو لام تاسو ته نه کوم نور ټلیفون بنداو بیا مولوي صاحب د کفر اقسام لکسن ترته بیان کا په د جمهوریت په کوم قسم د کفر کې دا د جمهوریت دا د ګوره د کفارو یو اعلی د دوی نظام دی مولوي صاحب فقها و سړی زه نور د مغربي جمهوریت باندې پر تاسو نه کوم زه یې چې فقهاو د کفر د پر اقسام بیان کړي دي د جمهوریت په کوم قسم لوندې ده دا بیا د کتابونو ته مراجعه وکړه هغه په خپله ته وګوره نو هلته کې حکمونه دومره غټ غټ لګوې فتوې دومره غټې غټې ورکوې کفر اقسام نه پېژنئ ته د عاصم عمر صاحب کتابونو ته مراجعه وکړه د څرنګې د مفتی فخرالدین صاحب د مو مجتهد نه ده کیږي نه سید عمر صاحب د مو مجتهد ده نه هغه د مو فقيه ده زه د تونه تپوس کوم مولوي صاحب مو ولته وګونسا چې هغه سره دي پښتانه دي یې نه چې څومره صدر وي هغه هم رختې غزول پکور وي تو چې څومره علمونه دي هغه هم رختې غزویا نه دا پیژنې چې پاینو په جمهوریت کې سب معلومات دي بیا مې تاسو ته نو کار چې په میراث کې دوی خو یو ورور هغه یو طرف ته دوی خوندې حصہ د یو ورور حصے برابر دی په هغې کې په بهتا مزدا کې جواب پته نشته ده اوس مې تاسو ته نو کار چې د کفر اقسام سو دي په هغې کې په بهتا مزدا کې دومره دي چې څومره دي چې علمیت ته غومره صدر خوځوا ډېر غټه خبره مولوي صاحب مکه نن زه د تاسو هغه کسانې علمیت صرف چې کوم چې هغه کوم خلک په علماو باندې فتوی لګوي د کفر او د شرک محترم اخر زه یو مجاهد یم کړه دا څنګه دورې کړې دي چې دا تاسو بیا یو مفتي حکم په دې باره کې دا خبرو کې دا د سم مجاهد مولوي صاحب تنش کې د خپل
مجاهدونه درته وشي چا سره په پاکستان کې نور معلومات ځکه نه در کوم چې دا خو دا افتراضي حالات کې حالات څرنګه معلومات درکوي چې مو ته پته خو ولګي که نه بس ها نور داسې مخکې ما تېرېږه ځکه چې زه یو مجاهد په صفت باندې دا خبرې ما ترسره کړې ګوره دا مولوي صاحب یوه خبره واوره لکه مولوي صاحب یوه خبره به زه درته وکړم خو د کفر اقسام درته ونه ښیله نه نه مولوي صاحب دا خو د ذهن سره تعلق لري حدیث به ګورو دا باندې به ګوره د اقسام به ګورو دا جمهوریت په کې کتابونه لیکلي هغه ټول اقسام به ګورو خو خبره یوه ور که نه هغه مفاتې ده مولوي صاحب چې د کفر اقسام درته وښیل نو هو سکتا چې خبره دې ووروه که د کفر اقسام درته ونه ښیل خو سکتا چې نه دې ووروه خبره مولوي صاحب هسې مولوي صاحب وخت ضایع کېږي مړه ها دا خبره وره لکه دا داسې ده که نه چې دوی خو ګوره په دا جمهوریت کې هغه یو بل ویني مولوي صاحب محترمه یو بل ویني هغه د زرهاو خلک ته نه چې ګوره څوک مرتد کېږي څوک قدیاني کېږي څوک پرویزي کېږي څوک هندو کېږي څوک شیعه کېږي څوک د شیعو ته او څوک د اولیاو شیطان سره یو اتحاد کوي ښه مولوي صاحب بس مولوي صاحب یو لاند تپوس نه کوم د شیعه ته مطلقاً په شیعه باندې کفر ټپدو که څرنګه شیعه ته مطلقاً کفر ویلی شي شیعه چې داسې عقیده لري چې حضرت علي رضی الله عنه په باره کې عقیده نه مطلقاً زه عقیدې تپوس نه کوم ځان چې مطلقاً شیعه ته کفر نسبت کولی شو که نه شو کولی شیعه چې کومه د فتوا په علماو ورکړې ده بس هغه په موږ ثابت قبول ده کومه شیعه څو فرقې دي مولوي صاحب په کومې فرقې باندې ورکړې ده مړه پیښته سړیه هسې شور مو شروع کړی ده چې موږ مجاهدین یو موږ هغه یو موږ د جمهوریت ته کفر یایو تو ته دا پته نشته هغه خبره ده چې خاطی کې دان کانه کې کوچور د کانه کې کوچوره په ټک باندې نه یې کاکاړو په مولانا صاحب باندې قیاسونه په ابی ابن سلول باندې ورکوي لږ شانته علم وکړه په خپل علم باندې فوکس ویر کا د الله بندګانانو د مجاهدینو په سپینو کپړې باندې داغ مه جوړې ګویاو قسم دې تو څه خو علم مو وشرمواله تو ته نه د کفر اقسام پیژنې نه په شیعه باندې شیعه دوی فرقې دي یوه اثنا عشریه ده یوه فرقه تبذیلیه ده اثنا عشریه چې کومه فرقه ده هغه مطلقاً کفره ده مړه هسې وخت ضایع کوي سړی جاهل سایې خپل علم مطابق خپې غځوه صحیح ده چې څومره د صدر وي هغه هم خپې غځوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ